وی د فلانکي ښځې ما سره لاس میلاو نه کو ما نه پټه شوله نو د خیرن زویه تا نه به پټېږي نه ولې هغه دې ستا ښځه دی تا سره به کیني تا سره به لاسونه میلاوي د هغې خاوند یو دی تا سره خو نکاح نه دی شوی کله میلمه در کره راشي حجرې کې کینوه که هغه دې ستا ماما ځای دی که هغه دې تا ترور ځای دی که هغه دې تا تره ځای دی یا دې ستا بل یو رشته دار دی چې تا کار راشي نو حجرې کې کینوه کور ته مه دننه کوه هغه تا سره راغلی دی خو ته ورسره حجرې کې میلاو شه که نه کښېنه ورسره ګپ شپ ورسره ولګوه کور ته ولې دننه کوي ستا زنانه اوس هغې څه کار دی هغې سره ولې کیني هغې سره ولې ګپ لګوي ډېر مېلمانه به تاسو داسې لیدلي چې ډایرکټ به کور ته دننه شي اوس ډېر ازیل څه دا احساس نشته چې زه کور ته ډایرکټ دننه کېږم هلته به زنانه وي څوک په وده وي څوک په پټ وي څوک په ونه وي څوک په اودسونه کوي په کم حالت کې به زنانه وي ته ډایرکټ د کور ته دننه شي دا اجازه تا ته چا ډېر کړی دی نو مېلمه ته پکار دی چې کله چا کره لاړ شي حجرې کې کینه کور ته مه دننه کېږه ډېر مېلمانه داسې هم دي چې هغوی به ګیلې کوي وی د فلانکي ښځې ما سره لاس میلاو نه کو ما نه پټه شوله نو د خیرن زویه تا نه به پټېږي نه ولې هغه دې ستا ښځه دی تا سره به کیني تا سره به لاسونه میلاوي د هغې خاوند یو دی تا سره خو نکاح نه دی شوی نو کم مېلمه چې داسې ګیلې کوي چې فلانکي ښځې ما سره لاس میلاو نه کو ما نه پټه شوه نو په دې خو سره هم اعتبار ونه کړي دا تا سره نه دی راغلی که دا تا سره راغلی وی نو تاسو خو یې ملاقات کړی دی که نه نو بیا د ګیلې د څه کوي خو چې ګیلې کوي دا بل چا سره راغلی و په زړه کې بل څه وو نو مېلمه دې ځان نه مېلمه جوړ کړي کوربه دې مه جوړوي راشه حجرې کې کښېنه سړو سره ګپ شپ ولګوه خوراک څښاک وکړه بیا سیده ځه د چا په کور کې مداخلت مه کوه هلته ځانه پلار مه جوړوه